بے حیاي عام شي نو بیا دا بے حیا خلکو ته دا بے حیا نه ښکاري بلکې دا با حیا د حیا نه ډک ژوند تېروونکي دا د دنیا د معاشرې ته دا بے حیا ښکارېږي او دا ورته هغه عیبجن ښکارېږي. الله جل جلاله فرمایي داسې نه چې تاسو د ماحول نه متاثره شئ او تاسو حق پرېږدئ او تاسو بېدینۍ طرف ته لاړ شئ. لکه نن به تاسو دا خبره اورېدلې خلک وایي د دنیا سره چلېدل غواړي. خلک وایي که نه وایي د دنیا سره چلېدل غواړي. دا خبره د بېدینۍ اصول دي چې د دنیا سره به چلېږو. دا د حق اصول نه دي. حق دا وایي دا دنیا به د دین تابع کې کوم الله فرمایي داسې به نه کوئ حق ته به ګورئ. لکه پیغمبر علیه السلام دی په مکه مکرمه کې اواز اوچت کو اواز اوچتونکی ایک یو دغه نبي علیه السلام مبارک دی په ابتدا کې. نو آیا حق د نبي علیه السلام طرف ته که د مکې مکرمې مشرکانو طرف ته د سړو د شمارولو دا مشوره خو نبي علیه السلام مبارک ته هم د مکې مکرمې مشرکانو ورکړې وه. ویل راځه کسان وشمار کړو چې کوم طرف ته خلک ډېر دی. نه د کسانو او د سرونو د شمارلو مسله نه ده. مسله د حق ده چې حق کم طرف ته دی. بس که حق لک طرف ته دی نو دغه لک طرف ته به تګ کول غواړي او که دا حق دی ډېر طرف ته دی بیا به دغه ډېر الله فرمایي ستاسو نه د شریعت خلاف وشي تاسو به خپل ګناه باندې پښیمانه شئ تاسو د توبې امید ساتئ او زما طرف ته رجوع کوئ. نو الله فرمایي چې وان الله غفور رحیم زه بخښونکی او مهربانه یم. دا دوه صفتونه د الله د دې خبرې خبر ورکوي چې شدید العقاب دا په زړونو کې یره پیدا کوي چې کوم رب چې کائنات پیدا کړی دی که د هغې رب د نظام او د شریعت خلاف وکړی شي الله فرمایي نسم به یو سخترینه سزا به درکو. او ان الله غفور رحیم دا امید پیدا کوي او هم دغه وجه ده چې ایمان ویل کېږي الایمان بین الخوف والرجاء. خو تر کوم وخته پورې به دا خلک خلاف وکړي چې یو حق پرسته سړی په حق باندې ټینګ ولاړي تاسو په الله یقین وکړئ دا ټوله بې حیا معاشره د هغه نقطه نقصان نشي رسولی. که یو حق پرسته سړی په حق باندې مضبوط ولاړي دا ټوله ظالمه معاشره د هغه هېڅ نقصان نشي کولی. او که یو حق پرسته سړی په حق باندې ولاړي نو دی به بیا د بې غیرته قوم په شانتې نه وي. لکه زموږ خلک وایي که نه وایي د بې غیرته قوم امام هم بې غیرته نه نه که قومونه بې غیرته دا به بې غیرته امام بې غیرتي. ځکه د بې حیا قومونو امامان دا با حیا وو. لوط علیه السلام الله بې حیا قوم ته رالېږلی که نه و رالېږلی نو لوط علیه السلام با حیا وو. سورہ مائدہ آیت نمبر 98 99 او 100 نمبر جی دغه درې آیتونه دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اعلموا ان الله شدید العقاب وان الله غفور رحیم ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الله جل جلاله مخکینو آیتونو کې د حلال او د حرام متعلق وضاحت وکړو او بیا الله جل جلاله ټولې دنیا ته دا خبره واضحه کړه چې د دنیا بقا او دارومدار او حفاظت د دې تعلق د بیت الله سره دی تر څو پورې چې بیت الله قائم وي آباد وي خلق داغه احترام کوي عبادت لذي الله جل جلاله فرمایي دغه دنیا به آباد وي. او بیا الله جل جلاله دا خبره هم واضح کړه چې دا احکامات پتا سبحانه د دې د پاره نافذ کوم چې ماته د ټولي دنیا علم دی چې د دنیا نه به فائدہ خلق څنګه اوچتي په کم کار کول سره په دنیا کې امن راځي او د کوم کارونو په کول سره معاشره تباہی او بربادی طرف ته ځي. ذکر رب العالمین د ځمکې او د اسمانونو خالق دی د کائنات نظام پیدا کړی دی د دې استعمال د پاره قانون مقرر کړی دی چې هغه قانون ته شریعت ویل کیږي. وس الله جل جلاله په دې آیت کریمه آیت نمبر 98 کې دا خبره واضحه کوي چې زستاسو مالک یم زستاسو رب یم ما چې کوم احکامات په تاسو باندې لازم کړی دي که تاسو دغه شریعت خرابوي
دغه شریعت نه خلاف ژوند تیروي. الله فرمایي زما یو صفت د شدید العقاب چې زه سخت عذاب ورکوونکی یم. سخت عذاب به هغه چاته ورکوم. الله فرمایي چې کوم خلک د شریعت خلاف ژوند تیروي او که چېرته په هیره سره الله فرمایي ستاسو نه د شریعت خلاف وشي، تاسو پر خپل ګناه باندې پښیمانه شئ، تاسو د توبې امید ساتئ او زما طرف ته رجوع کوئ، نو الله فرمایي چې وان الله غفور رحیم، زه بخښونکی او مهربانه یم. دا دوه صفتونه د الله د دې خبرې خبر ورکوي چې شدید العقاب دا په زړونو کې یره پیدا کوي چې کوم رب چې کائنات پیدا کړی دی که د هغې رب د نظام او د شریعت خلاف وکړی شي، الله فرمایي نسم به یو سخترینه سزا به درکو. او ان الله غفور رحیم دا امید پیدا کوي. او هم دغه وجه ده چې ایمان ویل کېږي الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان د یری او د امید په منځ کې دی. که یو سړی په خپل زړه کې د الله یره دومره غالبه کړي چې په ده باندې د الله یره صرف شتی دی، د رحمت امید نه ساتي، نو د هغې نقصان به دا وشي چې دا انسان به مایوسه شي. ځکه ده په ده کې به د الله یره وي، د ده خیال به دا چې الله ما ته خامخا عذاب راکوي، الله به ما ته خامخا سزا راکوي، بیا به دی مایوسه کېږي، دی به عمل پرېږدي. نو الله جل جلاله فرمایي یوازې یره نه بلکې ایمان د یری او د امید په منځ کې دی. او بیا که تاسو نن سبا زمانې ته وګورئ، د نن سبا زمانې په خلکو په ډلو کې یره غالبه نه ده، یره نشته دی، بلکې نن موږ خلکو په خپلو ډلو کې امید غالب کړی دی. او هغه امید چې غالب دی د الله د رحم امید زیات دی. نو د هغې نقصان څه وشو؟ د هغې نقصان نن په معاشره کې دا وشو چې نن د معاشرې خلک په ګناهونو باندې جرأتمند شول، نن بېباکه شول، نن د یړه یره ختمه شوې ده. وایي مړه الله هسې هم بخانه کوي. لکه یهود وو، د الله د رحم دومره امید وساتو چې د سقي عبادت یې شروع کړو، د موسی علیه السلام خلاف یې شروع کړو، 43 پیغمبران یې په یو ورځ باندې شهیدان کړل، د هر کتاب مخالفت یې وکړو او دعوه به یې دا کوله وی نحن ابناء الله واحباء، موږ د الله زامن یو، موږ د الله خوښ یو، الله جنت زموږ دپاره جوړ کړی دی، وی موږ به جهنم ته نه ځو. نو چې کله امید د رحمت غالب شو بیا بېباکه شول، بیا یې د عمل نه مخ واړو، وی مړه د عمل څه ضرورت دی چې الله بخانه کوي. نو الله جل جلاله فرمایي دواړه صفتونه یاد ساتئ، شدید العقاب یم او غفور الرحیم یم، امید او یره دواړو په منځ کې ژوند تېروئ. الله فرمایي دې ته ایمان ویلی کېږي. او بیا آیت نمبر 99 کې الله جل جلاله فرمایي ما پیغمبران ولېږل، دې خلکو د پیغمبرانو خبره ونه منله تر دې پورې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. یهودو انکار وکړو، نصاراو انکار وکړو، د مکې مکرمې مشرکان په خلاف باندې راپاڅېدل، قسمه قسمه تکلیفونه یې ورکړل. الله جل جلاله فرمایي د جزا او د سزا نظام الله دا زما په اختیار کې دی. د پیغمبر ذمواري شریعت بیانول دي، د پیغمبر ذمواري شریعت رسول دي، د پیغمبر کار ځای په ځای موقع په موقع وخت په وخت باندې خلکو ته حق بیانول دي، حق واضحه کول دي، نور منل او نه منل دا د بنده خپل کار دی. الله فرمایي که منئ هم ستاسو خوښه ده، که انکار کوئ الله فرمایي بیا هم ستاسو خوښه ده، خو زما طرف ته به راځئ. ځکه الله جل جلاله فرمایي والله یعلم ما تبدون وما تکتمون، الله وایي زه عالم یم په هغه څه باندې چې تاسو یې په ښکاره کوئ او په هغه څه باندې چې تاسو یې پټ کوئ. یعنې په کائنات کې داسې ځای نشته چې هغه د الله د نظر نه پناه وي، په کائنات کې داسې څوک نشته دی چې هغه د الله د نظر نه پناه وي. انسانان پرېږدوئ، الله چې کوم حشرات پیدا کړي دومره معمولي معمولي چې هغه په نظر باندې نه راځي، الله نه خو هغه څیزونه پناه نه دي. الله وایي زه د هغې نه هم خبردار یم. نو ځکه الله فرمایي ما علی الرسول الا البلاغ، زما د پیغمبر ذمواري جزا او سزا نه ده، زما د پیغمبر کار خلکو ته حق بیانول دي، زما د پیغمبر کار خلکو ته حق واضحه کول دي، خلکو ته دعوت ورکول دي چې حق قبول کړي. اوس په دې کې نبي علیه السلام مبارک ته او د ټولې دنیا داعیانو ته دعوت ورکوونکو ته تسلي ده، تاسو مه خفه کېږئ، که څوک خبره نه مني ستاسو نقصان نه دی، که څوک حق ته نه راځي الله فرمایي ستاسو کمی نه دی، بلکې دا د دې خلکو خپل نقصان دی، خپل خباثت دی چې په دوی کې پروت دی چې د هغې په وجه باندې الله فرمایي دوی حق نه قبلوي. او بیا آیت نمبر 100 په دې کې الله جل جلاله فرمایي زیاتوالی یعنی کثرت دا د قبولیت او د حقانیت معیار نه دی. داسې نه چې سرونه به شمارولی کېږي چې کم طرف ته خلک ډېر دی او کم طرف ته خلک کم دی، کم طرف ته چې ډېروالی نو آیا دا ډېروالی دا به د حقانیت معیاري، دا ډېروالی دا به حقي نه، دا ډېروالی اکثر چې دا باطل وي. لکه مثال په طور یو سړی دی د شریعت په ذریعې سره د عقل په ذریعې سره
او د علمي دلایلو په ذریعه سره د حق معلوم کی چاله حق دا دی جایز کار دا دی د عقل شریعت او د علمي دلایلو په ذریعه سره ګناه معلومه کی چې دا ګناه ده وسپکار دا ده چې کوم سړي حق معلوم کو حق او پیجندو دی به د حق لمن نسی دی به د حق تابعداري کوي دی به د باطل خلاف کوي دی به د باطل په طرف باندې نه ورځي او کله کله داسې وشي چې سړی حق او پیجني حق معلوم کی حق ورته واضح شي خدای د ماحول نه متاثر وي ځکه ماحول د ګناه نه ډک ماحولي کله کله بې حیايي دومره عام شي چې یو با حیا سره په دغه بې حیا معاشره کې هغه عیبجن ښکارېږي تاسو به کتلي چې کله بې حیايي عامه شي نو بیا دا بې حیا خلکو ته دا بې حیا نه ښکاري بلکې دا با حیا د حیا نه ډک ژوند تېروونکي دا د دنیا د معاشرې ته دا بې حیا ښکارېږي او دا ورته هغه عیبجن ښکارېږي نو الله جل جلاله فرمایي داسې نه چې تاسو د ماحول نه متاثر شئ او تاسو حق پرېږدئ او تاسو بېدینۍ طرف ته لاړ شئ لکه نن به تاسو دا خبره اورېدلې خلک وایي د دنیا سره چلېدل غواړي خلک وایي که نه وایي د دنیا سره چلېدل غواړي دا خبره د بېدینۍ اصول دي چې د دنیا سره به چلېږو دا د حق اصول نه دي حق دا وایي دا دنیا به د دین تابع کې دا د دنیا دا خلک دا به د شریعت تابع کې که اوس ته ووایې چې یاره بس راشه حق خدا دی خو په دې معاشره کې د حق د لاندې ژوند تېرول ګران دي ځکه که زه په حق باندې روان شم قدم په قدم به خلک زما خلاف کوي قدم په قدم باندې به ماته رکاوټونه پیدا کېږي نو الله جل جلاله فرمایي دا خبیثه دا پلیته دا ناپاکه دا به ډېري خو د دې د کثرت اعتبار به نه کولی کېږي الله فرمایي تاسو به د حق اعتبار کوئ تاسو به د پاکو ملګرتیا کوئ تاسو به د حق پرستو ملګرتیا کوئ داسې نه چې تاسو دغه بې حیا سره بې حیا شئ چېرته ځکه په بې حیا معاشره کې بې حیا کېدل دا هوښیارتوب نه دی بلکې په بې حیا معاشره کې بې حیا کېدل دا قبقلتوب او بېوقوفتوب دی په بې حیا معاشره کې با حیا جوړېدل دا جهاد دی د ظالمانو په محله کې او د ظالمانو په چم کې ظالم جوړېدل دا حق نه دی بلکې دا بې غیرتوب دی دا د شریعت خلاف دي د ظالمانو په محله کې د مظلوم ملګرتیا کول د ظالم خلاف کول د ظالم بغاوت کول الله فرمایي دې ته جهاد ویل کېږي او داسې نه ده چې بس دنیا کم طرف ته موږ به هغه طرف ته روان یو د دنیا ډانګونه به نه شمارو چې دنیا څو ډانګه ده زموږ خلک وایي چې کم طرف ته تعداد ډېر و موږ به هغه طرف ته نه نه دا د باطل دلیل دی حق پرسته سړی دی به د معاشرې سره جنګ کوي دی به د زمانې سره جنګ کوي موږ د انبیا علیهم السلام ته وګورو انبیا چې کله هم په کومه زمانه کې راغلي دي په هغه زمانه کې انبیا داسې ماحول ته راغلي دي چې هغه ماحول مخالف و هغه ماحول یا د شرک دی هغه ماحول د بېحیایۍ دی هغه ماحول د بېدینۍ دی هغه ماحول د ظلم دی هغه ماحول د حق نه د خلاف دی خو څومره انبیا چې راغلي دي هغوی د زمانې سره اوږه کوزه نه ده وړې بلکې هغوی د زمانې سره او د ماحول سره جنګ کړی دی او تر دې پورې چې هغه انبیا د دنیا نه په دغه جنګ کې رخصت شوي دي خو دنیا ته یې دا خبره واضحه کړې ده چې حق پرسته سړی دی به د باطلو په مخ کې او حق پرسته سړی دی به د خلکو په مخ کې سټ نه ښکته کوي چې موږ ستاسو ملګري نه حق به وایو حق به بیانوو د حق به ملګرتیا کوو اگر که دا ټوله دنیا زموږ نه خلاف شي داسې نه که زه حق پرست جوړ شوم خلک به مې خلاف شي بیا به څه کومه که دا خلک ستا ملګري شو او ته د رب العالمین نه خلاف شوې د قیامت په ورځ به دا خلک زموږ ملګرتیا وکړي دا خلک به موږ خلاص کړي نو د انبیاو درس دا دی د قرآن تعلیم دا دی چې موږ به د حق پرستو ملګرتیا کوو موږ به د ظالمانو په چم کې د ظالمانو ملګرتیا نه کوو بلکې د ظلم بغاوت به کوو او په بېدینه ماحول کې به د بېدینه خلکو ملګرتیا نه کوو بلکې د بېدینۍ خلاف به کوو او د دیندارۍ دپاره به اواز پورته کوو نو رب العالمین فرمایي تاسو به د هوښیارو خلکو په شانتې ژوند تېروئ د ځانه به قمقل نه جوړوئ چې یاره که د دې معاشرې سره اوږه کوزه نه وړم بیا به مې ژوند په مشکلاتو کې تېر شي دا ژوند د زر پیرې په مشکلاتو کې تېر شي د دنیا دا ټول خلک خفه ده خو رب العالمین چېرته مه خفه کوئ ځکه الله فرمایي د دې کثرت ملګرتیا کول دا د بېوقوفه خلکو کار دی او زیاتوالي ته کتل دا د قمقلو خلکو کار دی حق پرست خلک دوی به صرف دلایلو ته ګوري دوی به ښه او بد ته ګوري چې ښه کوم طرف ته دوی به هغه طرف ته ملګرتیا کوي او نبي علیه السلام مبارک فرمایي لا تکونوا امعا تاسو داسې وایئ چې موږ خو د خلکو سره یو که معاشره د نیکۍ و موږ به نیکي کوو او که معاشره د ظلم و موږ به ظلم کوو الله رسول فرمایي داسې به نه کوئ که معاشره د نیکۍ و تاسو به نیکي کوئ که معاشره د ظلم وه تاسو به د ظلم خلاف کوئ د ځان لپاره به د ودرېدو یو ځای وګورئ چې زه به د معاشرې د خلکو سره تر هغې حدودو پورې ځم تر کوم ځای چې د رب العالمین حدود نه ماتېږي او کوم ځای چې د رب العالمین حدود ماتېدل د شریعت حدود د خپو د لاندې کېدل بیا به د معاشرې د خلکو ملګرتیا نه کوو اگر که دا معاشره زما د پلار نه ولې نه ده جوړه شوې
اگر کدا معاشره زما د رور په شکل او په صورت کې ولې نه ده، اگر کدا معاشره زما د چم گاون په صورت کې ولې نه ده، دا چم گاون به خپکه، دا پلان او دا رور به خپکه، خو رب العالمین به نه خپکه. ځکه الله جل جلاله د پیغمبر علیه السلام په جبه مبارک باندې مونږ ته دا خبره واضحه کړې ده چې داسې نه چې د مخلوق د خوشحالۍ دپاره خالق چېرته خفه نه کوي. نه نه، مونږ به خالق ته ګورو چې خالق په کوم عمل باندې خوشحالېږي، مونږ به هغه عمل کوو. او دا خبره ډېره مشکله ښکارېږي په ابتدا کې چې یاره که زه د حق ملګرتیا کوم دا معاشره به ټوله زما خلاف شي، خو تر کوم وخته پورې به دا خلک خلاف وکړي چې یو حق پرسته سړی په حق باندې ټینګ ولاړي. تاسو په الله یقین وکئ دا ټوله بې حیا معاشره د هغه نقطه نقصان نشي رسولی. که یو حق پرسته سړی په حق باندې مضبوط ولاړي دا ټوله ظالمه معاشره د هغه هېڅ نقصان نشي کولی. او که یو حق پرسته سړی په حق باندې ولاړي نو دی به بیا د بې غیرته قوم په شانتې نه وي. لکه زموږ خلک وایي که نه، وایي د بې غیرته قوم امام هم بې غیرته. نه نه، که قومونه بې غیرته دا به بې غیرته امام بې غیرتي. ځکه د بې حیا قومونو امامان دا با حیا و. لوط علیه السلام الله بې حیا قوم ته رالیږلی و که نه و رالیږلی؟ نو لوط علیه السلام با حیا و که نه و؟ لوط علیه السلام د هغه خلکو خلاف وکړو که وایي نه کړو؟ په لاره کوڅه کې خلاف وکړو او د خلکو د دشمنۍ پروا یې ونه کړه، د خلکو د تعداد پروا یې ونه کړه. نو آیا لوط علیه السلام د دنیا نه ناکامه لاړ او که کامیاب لاړ؟ مونږ به دا نه ګورو چې زما مقتدیان ټول بې حیا دي، راشه زه به ورسره هم بې حیا شم. زما مقتدیان ټول ګډېږي، زه به ورسره هم ګډېږم. زما مقتدیان ټول نافرمانه دي، زه به ورسره هم نافرمانه یم. نه نه، د نافرمانو په دغه علاقه کې فرمانبرداره جوړېدل دې ته جهاد ویلی کېږي، او د نافرمانو په منځ کې فرمانبرداره جوړېدل دې ته اسلام او شریعت ویلی کېږي. نو د رب العالمین حکم دا دی چې تاسو به کثرت ته نه ګورئ چې زیاتوالی کوم طرف ته دی. لکه زمونږ دا ملک چې دی دا خو اسلامي جمهوریه پاکستان دی، خو جمهوریه ورسره شته په دې کې چې دا کوم نظام دی دا د شریعت او د قرآن خلاف دی. لکه تاسو ګورئ زمونږ په دې ملک کې چې بادشاهان راځي دا په کوم نظام سره راځي؟ جمهوري نظام سره راځي که نه؟ او جمهوري نظام دا د قرآن د نظام خلاف دی او که نه دی؟ ځکه په جمهوریت کې زیناکار او دینداره دا برابر دي که نه دي؟ لکه مثال په طور چې موږ یو مشر ټاکو په مغربي جمهوریت باندې، د مشر د ټاکلو دپاره خبره دا ده چې کوم طرف ته تعداد سیوا شو د هغې خلکو په وینا او د هغې خلکو په تعداد به فیصله کولی کېږي. یو طرف ته 50 زیناکاري ولاړې دي او بل طرف ته 10 عالمان ولاړ دي. مغربي جمهوریت فیصله په چا باندې کوي تاسو وایئ؟ په 50 کوي که په 10 باندې کوي؟ په 50 باندې کوي که نه؟ نو الله جل جلاله فرمایي قل ته ورته ووایه لا یستوي الخبیث والطیب، چې دا پلیته او دا پاک چرته هم برابر نشي کېدی. دا زیاتوالی او دا کموالی چرته هم برابر نشي کېدی. اوس دا زیاتوالی او کموالی په هر شي کې دی. مثال په طور اعمال دي، اعمالو ته به هم کتی کېږي چې دا اعمال ښایسته دي او که زیات دي. زمونږ بعضې خلک د زیاتو اعمالو کوشش کوي خو د عملونو د ښایسته کولو کوشش نه کوي. لکه یو سړی دی دی د زیاتو نفلونو کوشش کوي، دی په 15 منټه کې 10 رکعته کوي. نو دا ښایسته دي او که زیات دي؟ زیات دي که نه، ښایسته خو نه دي. نو الله دا نه ګوري چې عمل چا څومره ډېر کړی دی. الله جل جلاله قانون مقرر کړی دی لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله وایي قانون مې دا دی چې زه ګورم چې په تاسو کې بهترین عمل څوک کوي. یو په 15 منټه کې 10 رکعته کوي او بل په 15 منټه کې 4 رکعته کوي. د الله په نسبت باندې 4 والا بهتر دی. یو دی ټوله ورځ جاري او مزدوري کوي په سرو غرمو باندې، هغه چې ماسخوتن کور ته راځي دی 1000 روپۍ راوړي، او بل سړی هغه د پنکې د لاندې ناست دی ایسې ورته لګېدلی دی د سود کاروبار کوي، دی رشوت اخلي، دی جواري کوي، دی چې ماسخوتن کور ته راځي دی 1 لاک روپۍ راوړي. الله فرمایي دا 1 لاک او دا 1000 روپۍ برابر دي؟ تاسو وایئ الله فرمایي برابر دي؟ چېرته نه دي برابر. دا 1 لاک روپۍ پریشانیانې راوړي، دا بې برکتیانې راوړي، دا مصیبتونه او تکلیفونه راوړي، او دا 1000 روپۍ خوشحالي راوړي، دا برکت راوړي، دا سکون د ژوند پیدا کوي. نو الله جل جلاله فرمایي تاسو به دې ته نه ګورئ چې یو طرف ته یو بېدینه سړی دی د هغه سره کلکاو خلک دی، او بل طرف ته یو دینداره سړی دی د هغه سره د بدو په شمار باندې یو څو کسان دي. هلکه دا تعداد خو دې طرف ته ډېر دی، راشه زه به هم دې طرف ته ملګرتیا وکړم. الله فرمایي داسې به نه کوئ، حق ته به ګورئ. لکه پیغمبر علیه السلام دی په مکه مکرمه کې اواز اوچت کو، اواز اوچتونکی ایک یو دغه نبي علیه السلام مبارک دی په ابتدا کې. نو آیا حق د نبی علیه السلام طرف ته که د مکې مکرمې مشرکانو طرف ته؟ د سړو د شمارولو دا مشوره خو نبی علیه السلام مبارک ته هم د مکې مکرمې مشرکانو ورکړې وه. ویل راځه کسان وشمار کړو چې کوم طرف ته خلک ډېر دی. نه نه، د کسانو او د سرونو د شمارلو مسله نه ده، مسله د حق ده چې حق کم طرف ته دی. بس که حق لږ طرف ته دی نو دغه لږ طرف ته به تک کول غواړي، او که دا حق دی ډېر طرف ته دی بیا به دغه ډېر طرف ته تک کول غواړي. خو د دنیا عمومي قاعده ده او قانون دا دی چې په دنیا کې بې حیا دا زیات دی، په دنیا کې ظالمان دا زیات دي، په دنیا کې دینداره دا کم دي،
په دنیا کې د حق ملګرتیا کوونکي دا کم دي لکه 2 ارب انسانان دي موجوده دور کې په دې 2 ارب انسانانو کې 2 ارب مسلمانان دي 3 ارب د الله نه انکار کوونکي او د الله خلاف کوونکي دي هغه 2 ارب مسلمانانو کې په دې کې قادیانیان هم داخل کړي دي او په دې کې هغه خلک داخل کړي چې هغه د اسلام سره د سره تعلق نشته بیا کوم چې سوچ مسلمانان ځان ته وایي هغه سوچ مسلمانان د جماعتونو نه معلوم کې کنه زمونږ د جمعې په ورځ ماسپخین مولوي صاحب چې جمعې د پاره ودرېږي نو په کوم ځای کې ودرېږي په منبر او محراب کې دننه ودرېږي او کنه ودرېږي او د خلکو تعداد د جمعات د اخري سبب پوری کوي او سحر مانځه کې مولوي صاحب کوم ځای ودرېږي او سحر مانځه کې د منځګزارو تعداد څونه دی د دین تاسو د حق او د باطل فرق معلوم کړئ چې حق پرست ډیر دي او که باطل پرست ډیر دي په الله باندې مین ډیر دي او که د الله نه خلاف کوونکي ډیر دي نو الله جل جلاله فرمایي د دې پروا نه کوي چې کوم طرف ته زیاتوالی دی بلکې حق ته وګورئ حق به قبلوي اگر کدا باطل ډیری دا ډیر باطل چې الله فرمایي دا خو د سمندر د زک په شان دي چې هیڅ پروا نه کوي او هیڅ اثر نه لري او بیا الله دعوت ورکوي فتقوا الله چې الله وي زمانه ويریږي چا ته دعوت ورکوي یا اولی الالباب د عقل خاوندانو ته اے د عقل خاوندانو الله فرمایي د عقل نه کار واخلئ د شریعت مطابق ژوند تیر کړئ د باطل سره اوګه کو سمولئ او د باطل سره ملګری کیږئ د بے خبره خلکو په شانتي ژوند مته روي چې بس کم طرف ته زور مونږ هغه طرف ته نه الله فرمایي د پیغمبرانو طریقه دا وا چې دغه پاک پیغمبرانو د زمانه سره جنگ کړي لري او د خلکو سره جنگ کړي لري د حق د پاره आवाज پورته کړي یا خو حق ته غلبه ملاو شوی دا یا خو ماحول بدل شوی دی او یا پیغمبران الله طرف ته تللی دي نو که ماحول بدل شي هم کامیابی ده که ماحول نه بدل شي پیغمبر خپل حق ادا کړي لري نو وس مونږ بسکو آیا مونږ به د ماحول سره لاو کیږو نه مونږ به الله او د الله رسول ته ګورو چې په کوم کار الله او د الله رسول خوشاليږي هغه کار وکړو چې په کوم کار الله او د الله رسول خپکیږي مونږ به هغه کار پریدو اگر که دا خلاف کوونکې زما پلار ولې نه اگر که د الله او د الله رسول خلاف ولاړ زما ټول خاندان زما ټول قبيله ولې نه ده زه خپل خاندان نه اخلم زه خپل قبيله نه اخلم زه خپل مور پلار نه اخلم زه د رب العالمین په طرف باندې ودرېږم چې د الله کوم حکم دی او د الله کوم پیغام دی نو تاسو یقین وکړئ کدا جذبه به مونږ کې پیدا شو چې مونږ بچرتا دا خلکو مرګرتیا نه کو چې کوم خلک د الله خلاف کوي تاسو یقین وکړئ دا ماحول بدل شي بدل مشي که بدل بنشي خو مونږ کې جذبه نشته مونږ یریګو د حالاتونه مونږ یریګو د خلکونه کنن د پلان کې د زیو عادل نه نرم سبب زما د زیو عادل ناراضي کنن می دا غوث د ګناه پر ماحول کې شرکت ونه کو سبب زما خپل ناراضي الکه سر پیری د خلک ستا خپل راشي هغه خلکو باندې څه کې چې کوم خلک د رب العالمین خلاف دي دا خلکو د ملګرتیا څه فائدہ را چې کوم خلک د پیغمبر او د قران خلاف دي نه مونږ به حق ته ګورو نو الله ترغیب د حق د قبل اول ورکي الله دې عمل کول توفیق راکړي وګڼه کړی شي الله فرمای اعلموا پوها شي ان الله چې بشک الله پاک شدید العقاب سخت عذاب ورکون کړي هغه چاته چې څوک خبره نه مري وان الله او بشک الله پاک غفور بخون کړي رحیم رحم کون کړي هغه چانه چې ګناه ته وشو غلطی دی وشو د خپل ګناه باندې پیمانه دی الله راشه ستاسو توبه قبول کړم ما علی الرسول ندی په ذمه د پیغمبر باندې الا البلاغ مگر پیغام رسولي والله او الله پاک يعلم عالم دې ما په هغه سبانه تبدونا چخکاری کوي تاسو وما او په هغه سبانه تکتمون چې تاسو په پټه باندې کوي الله وايي کله خلکو به منس کې او کوي आवाज یې الله تاسو ټول د عملونو خبردار يم بدله به درکو قل تو وایا لا يستوي الخبيث ندی برابر پلیتا خبيث پلیت ته ویل کی ناپاک ته ویل کی دا په هر شي کې کدا په عملونو کې کدا په خبرو کې کدا په مال کې کدا په ژوند کې الله فرمایي ناپاکه او پاک چرته برابر نه دي حلال او حرام چرته برابر نه دي خې خبري او بدي خبري الله فرمایي چرته برابر نه دي قل تو وایا لا يستوي ندي برابر الخبيث پلید یا ناپاکا والطيب او پاک ولو اعجبك اگر که حیران کی تعالی را کثرت الخبيث اگر ډیرواله د ناپاکا یو سړی حرام خور دی سود خور دی رشوت خور دی جوارګر دی غټ کورونه دي غټي بنگلي دي ډیر گاډي دي الله فرمایي دې ته حیران کی پدې سوال راتلون کې دا ختمېدون کې دي فتقوا الله پس ويریږي د الله نه یا اولی الالباب اے خاوندانو د عقل والا لعلکم د دې لپاره تفلحون چې تاسو کامیاب شئ بیا توکیږي اعلموا پوها شي ان الله چې بشک الله پاک شدید العقاب سخت عذاب ورکون کړي وان الله او بشک الله پاک غفور بخون کړي رحیم او رحم کون کړي ما علی الرسول ندی په ذمہ د رسول باندې الا البلاغ مگر رسولي والله او الله پاک يعلم عالم دې ما په هغه سبانه تبدون چخکاری کوي تاسو وما او په هغه سبانه تکتمون چې پټوي تاسو قل تورته وانا لا يستوي
नदी बराबर अल खबीस पलित यानी नापाका व तय्यिब औ पाक वलौ अअजबका अगर के हैरान की तालरा कसरतुल खबीस अगर डेरवाले द पलित सिजुनो फत्तकुल्लाह पस वयरीगे द अल्लाना या उलिल अलबाब ए द अकल खावंदानो लअल्लकुम ददीद पार तुफ्लिहून चिता कामयाब शई